بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د حضور صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې د الله په نیز باندې درې قسمه خلق مبغوز دي، د الله ناخوښه دي او الله جل جلاله د هغې سره محبت نه ساتي. هغه درې قسمه هغه خلق دي چې په هغې کې دا درې غلطۍ او درې ګناهونه موجود وي. دغه درې قسمه خلق د الله په نیز باندې مبغوز دي، د الله نه دي خوښ. الله دې موږ له امان راکړي. یو هغه کس دشمن خدا دی چې څوک په دروغه باندې خپله سودا خرڅوي او قسمونه پې خوري، یعنی د دروغو قسمونو خوړونکی تاجر، دا د الله په نیز باندې مبغوز دی، د الله ناخوښه دی. دویم هغه کس چې هغه فقیر وي، غریب وي او تکبر کوي، نو تکبر کوونکی فقیر د الله ډیر ناخوښه دی. او دریم هغه کس چې هغه احسان زباتي، یو انسان سره، مسلمان سره، نارینه زنانه سره څه احسان وکړي او هغه احسان بیا په هغه باندې په مختلفو موقعو کې زباتي، نو دا درې قسمه خلق دا د الله جل شانه په نس باندې دا مبغوز دي، د الله جل شانه دا قسم خلق دا چې کوم دی نو خوښ نه دي.